السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړې د سیویا پخولو طریقه، یعنې د مینچو پخولو طریقه. مینچې خو هر څوک شي پخولی، خو دغسې تار تار او مزېدارې مینچې چې دی د دې طریقه مې تاسو له راوړې. تاسو به څنګه چې په غوړو کې دغسې ښایسته تار تار مینچې پخولی شئ. ډېره اسان او سمپل طریقې د ویډیو را سره پوره وګورئ او دغسې ښایسته تار تار مینچې ځان له په غوړو کې پخې کړئ. نو ملګرو دغسې ښایسته به بسم الله ووایئ او دغسې به ښایسته مزېدار چې دی په یو کړايي کې یا په یوه پتیله کې دغسې ښایسته غوړي واچوئ. یو 100 ګرامه شاوخوا غوړي به دغسې ښایسته په پتیله کې واچوئ، چې داسې یو پتیله وي چې هغه لږه سروره وي، مطلب دغسې دا سوری چې دی لږ دا لږ داسې برابر وي. او دغسې به ښایسته چې دی دغسې 2 کړۍ مېچې به ورته ور واچوئ او دغه شانتې به یې ښایسته په غوړو کې اول یو طرف دغسې واچوئ، سور به یې کړئ او بیا پکې دا بل طرف دغسې ښایسته راواړوئ او چمچۍ مدد سره به یې دغسې په دغه غوړو کې چې دی میکس کړئ ښایسته. او بیا چې دی دغسې ګرمې اوبه به ورته ور واچوئ. صحیح ده. په ګرمو اوبو کې چې کله تاسو مېچې پخې کړئ انشاءالله دا به بالکل نه لیټی کېږي او دغسې ښایسته تار تار به پخېږي. صحیح ده. نو ګرمې اوبه بس دغه میچو کې استعمالوئ. صحیح ده. کله چې تاسو دې ته یخې اوبه ور واچوئ نو هغه چې په دې کې ګرمېږي نو میچې چې کوم دي هغه ټولې لیټی شوي وي. نو دې غټ راز دغه دی چې دا میچې به دی ګرمو اوبو کې پخوئ. صحیح ده. 2 ګیلاسه اوبه به دغسې ښایسته ور واچوئ. تاسو کتلی شئ ما 2 ګیلاسه اوبه ور واچولې. میچې چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري ماشاءالله وګورئ سمدستي چې دی هغه پستې شولې بالکل. او بیا به دغسې چیني ور واچوئ د خپلې ذایقې مطابق. که ډېرې خوږې خورئ نو چیني به ورته ډېره ور واچوئ، زه خو د خپلې ذایقې مطابق ور اچوم، تاسو د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. څومره چې تاسو ته مطلب ډېره خوږه خورئ ډېره ورته ور واچوئ، که برابره خوږه خورئ نو برابره ورته ور واچوئ. او دغسې ښایسته د چمچ په مدد سره چې دغسې ښایسته به یې میکس کړئ او دوباره چې دی بیا به نیم کپ اوبه ور واچوئ، نیم کپ یا 1 کپ اوبه به ور واچوئ او دغسې به ګیس به پسې بالکل نارمل کړئ. صحیح ده. ډېره اسان او سمپل طریقې ده. میچې خو هر څوک شي پخولی، خو بس د چا نه ډېرو خلکو نه پکې دغسې ایسته لیټی شي. هغه ځکه لیټی کېږي چې بس هغې ته یخې اوبه ور واچوئ، هغه تر څو ګرمېږي په دې میچو کې نو هغه میچو نه بس لیټۍ ساده شوي وي. نو دا میچې چې کله پخوئ نو ګرم اوبو کې به پخوئ. صحیح ده. او دغسې ښایسته به ورته دغه اوبه ور واچوئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ میچې چې دی هغه بالکل د تیارېدو په حالات کې دي. صحیح ده. ګیس به پسې بالکل سلو کړئ، په سلو ګیس باندې به دا دغسې ښایسته پخېږي. صحیح ده. چې ګیس پسې تیز کړئ نو بس هغه اوبه چې کومې ور اچولي دي هغه خو هسې هم ګرمې هغه ایسته بیا زر وچېږي. نو ګیس به پسې بالکل سلو پرېږدئ، په سلو ګیس باندې سلو اور باندې بیا دغسې ښایسته مزېدارې کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ میچې چې دی بالکل تیارې شولې. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ دغسې ښایسته تار تار میچې چې دی زموږ هغه پخې شولې. اردو کې ورته غالبا سیویا وایي. نو ماشاءالله څومره ښایسته چې دی زموږ سیویا چې ده هغه بالکل ښایسته مزېداره چې دی هغه تیاره شوله. نو تاسو هم ځان له دغسې ښایسته مزېدارې میچې دغسې ځان له ښایسته تیارې کړئ. د یخنۍ موسم دی ماشاءالله او په دې یخنۍ موسم کې خو دا میچې چې دی د سهار ناشتې سره چې دی ډېره مزه کوي او ډېر خوند کوي. نو دغسې ځان له ښایسته تار تار پخې کړئ مزېدارې. هغه لیټۍ چې شي هغه بیا بالکل بس هغې نه بیا هغه د هغه خبره چې حلوا دې ساده شي نو دا تار تار چې نو دا بیا میچې. صحیح ده. دغسې ښایسته سرې او تار تار میچې ځان له په دغه طریقه باندې پخې کړئ. طریقه زده کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه. ښاد او اباد اوسئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.